السلام علیکم ملګرو بریکینګ نیوز دا راغلی د پاکستان کرکټ بورډ د طرفې چې د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن زکا اشرف د پاکستان کرکټ ټیم سلیکشن کمیټي چې کوم دا فایر کړی دا د عہدې نه فارغه کړی دا نوې چیف سلیکټر چې جوړیږي د پاکستان کرکټ ټیم د پاره ابا یونس خان او محمد حفیظ جوړیږي د دوه نمونه هم مخې راغلي دي چې د حواله سره به سره مکمل معلومات شریکوم تاسو له معلومه وي چې د ورلد کپ دوران انضمام الحق د خپل عہدې نه استعفا ایستلی و چونکه انضمام الحق د پاکستان کرکټ ټیم چیف سلیکټر خو چې کله د پاکستان کرکټ ټیم په ورلد کپ کې خراب پرفارمنس شروع شو نو هغه د خپل عہدې نه استعفا وایسته په هغه باندې الزامات هم لګیدلی وو چې د هغې په وجه هغه د خپل عہدې نه استعفا وایسته بیا د انضمام الحق په ځای عبوري چې کوم چیف سلیکټر هغه توصیف احمد شامل شو خو بیا د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم چیرمن زکا اشرف وی چې عبور پرېده او مونږ یو نوې سلیکشن کمیټي جوړو چې هغه د لپاره مختلف ایکس کرکټرز چې کوم دی یونس خان مخې راغلی محمد حفیظ راغلی دی وهاب ریاض او سهیل تنویر دا څلور کسان چې کوم دي سره الریډي د زکا اشرف میټینګ هم شوی دی په دې میټینګ کې چې څه خبرې شوې د سره بعد کې ډیسکس کوم خو چې کوم سټرانګ کنټینډر دی د پوزیشن د لپاره چیف سلیکشن د لپاره محمد حفیظ او یونس خان دی کچری یونس خان او محمد حفیظ د دې مطلب د پاکستان کرکټ ټیم چیف سلیکټران شو نو بیا به زموږ د ټیم چې کوم دی دا ډېره زیاته ترقی وکړي ځکه یونس خان چې کوم دی دا یو ایماندار سړی دی بیخي شفاره سړی مانی نه مهنتي سړی دی ورسره حفیظ چې کوم دی هغه هم په میرټ باندې به کسان اخلي تاسو له معلومه چې کله امیر واپس ټیم لراتلو نو ټول نه پهله حفیظ مخالفت کړو چې امیر واپس مراولې ځکه د یو ځل فیکسینګ کړی دی او د چې کله ټیم ته واپس راشي نو زموږ چې کوم نوجوان کرکټرز دي ای به هم دا امید پیدا شي چې چېرې سبا موږ فیکسینګ وکړو نو د امیر غونډې به بیا ټیم ته راشو نو د یو غلط امپیکټ غورځوي نو د واپس ټیم ته مراولې نو حفیظ هم یو ایماندار سړی دی که چېرې دا دوه کسان د پاکستان کرکټ ټیم چیف سلیکټران شو نو یقیني خبره ده چې د پاکستان کرکټ ټیم به زیاته ترقی وکړي خو په دغه میټینګ کې محمد حفیظ سهیل تنویر او وهاب ریاض یونس خان هم په دې میټینګ کې شامل و چې دی زکا اشرف له یو مشوره هم ورکړې د مشورې ول دا ورکړې چې ګوره د پاکستان کرکټ ټیم چې کم ون ډے میچ ته غاړو دی کال کې اړوشتره نه جی دسمبر کې نشته بیا بل کال ټول کال هم نشته په نومبر کې بیا د پاکستان ون ډے سیریز د جی نومبر 2024 پورې د پاکستان ون ډے سیریز نشته نو ولې ویلي چې ته فلحال بابر اعظم مچړه بابر اعظم کپتان برقرار وساته بابر اعظم په کپتانۍ باندې خبره کوونه بابر اعظم په کپتانۍ باندې فوکس کوونه موږ به فوکس وکړو په ټي 20 فارمیټ باندې ذکر روان ټي 20 ورلد کپ ته 2024 او ټیسټ باندې به موږ فوکس وکړو ټیسټ نو بیا موږ کلاډیان او ډي آی د پاره سلیکټ کوو ټیسټ کې چې کم سړی ښه پرفارمنس وکړي نو به او ډي آی کې بیا موږ سلیکټ کوو او فلحال وایته د بابر اعظم کپتانی مچړه نو بابر اعظم لا فلحال کپتانی حواله سره خدا اپډیټ سره غلي چې فلحال لا سچېړي نه خو بل طرف له دا خبر هم راغلی چې د بابر اعظم په ځای ټي 20 کپتان چې کم دی کې دی چې شاهین افریدي جوړ شي ځان له یو بل ټاپک ته پاغه باندې یو بل ډیټیل کې سره ویډیو جوړه کوم چې شاهین افریدي ولی نوم مخې راغلی چاره واست دی ولی د ټي 20 کپتان جوړیږي د ټي 20 ورلد کپ 2024 د لپاره پاغه باندې یو بعد کې ډیسکشن وکړو خو نوې خبردار راغلی چې پاکستان کرکټ بورډ د سلیکشن کمیټي چې کوم هغه فایر کړی دا او نوې سلیکشن کمیټي بروزو کې جوړیږي چې سټرانګ پوزیشن چې کوم دی هغه د یونس خان او د محمد حفیظ دی او دا دوه کسان کچری په دې سلیکشن کمیټي کې شامل شو د پاکستان کرکټ ټیم ترقی به ان شاء الله بیا تاسو وینئ چې دا اپډیټ سو ډیر زیات مننه